نو زما عزتمندو د دې بنوم نه وایي، د دې لاجواب دی، د دې نه یو کار هم خطا نشي تللی، نه زنا تلی نشي. که لس کاله ستا په رشته کې رکاوټ دی، تاله رشته څوک نه درکوي دا ووایه، خپله به کوله راځي. که پیسې د سر نشته، غریبي مفلسې، چت په الله وشلی پیسې به چې کوم دنو راولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر، خبر خوشحاله او چې کم ځای کې هم یې الله جل شانه دې تاسو ټول خاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو، نن په دې ویډیو کې نن یو عمل در کوم، یو وظیفه در کوم، خو ډیره لاجوابه، ډیره مجربه او ډیره ازموده اور مجرب المجرب ده. زما عزتمندو، د دنیا هر مقصد دپاره، د دنیا هر حاجت دپاره، د دنیا هر کار دپاره دا وظیفه ته کولی شي، خو انشاءالله او ثم انشاءالله چې دا وظیفه به تا پوره کړې نه، الله جل شانه به تعالی کامیابي در کړي. او دا یو داسې عمل دی، دا آسان که دا ډیر نه ډیر ګناهګار انسان دی، هغه دا وظیفه کړې ده، الله کامیاب کړی دی. بیا نیک صالحه دینداره د هغه خو بیا څه ویلی هم نشو. نو زما عزتمندو، په دې ویډیو کې یو داسې عمل در کوم چې الله جل شانه خپله په قرآن مجید کې دا عمل ښودلی دی. زمونږ شیخین کریمین وی، زمونږ اساتذه کرام وی، که چېرې ما نه دا وظیفه وغواړئ، یو وظیفه ما نه د څه باره کې، حاجت باره کې وغواړئ، مشکل باره کې وغواړئ، یا څه قسمه ستاسو ضرورت یې هغې باره کې ما نه وظیفه وغواړئ، نو زه به تاسو ته دا وظیفه در کوم. که تاسو زمونږ د شیخینو نه وظیفه وغواړئ، هغه به دا درکوي. که د هغوی د شیخ نه وغواړئ، هغه به هم دا وظیفه درکوي. د دې پورې که تاسو پیرانی پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علینا وظیفه وغواړئ، هغه به هم دک عمل درکوي، دا وظیفه به درکوي. او د هغی شیخ نه او بیا د هغی شیخ نه یهاں پورې که تاسو حضرت علی کرم الله وجهه نه وظیفه وغواړئ، هغه هم دا وظیفه درکوي. د دې پورې که تاسو څلور مقرب فرښتې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم نه، د دې پورې که د الله نه وظیفه وغواړئ، نو هغه به تا ته دا څه وایي چې دا عمل کوه. هغه عمل څه دی؟ هغه عمل دا دی، یو کم 13 سپاره کې په سورې نوح کې الله جل شانه وایي، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. شپږ پایدې دي چې کوم انسان استغفار وایي، د هغه به شپږ حاجتونه او شپږ مقصدونه هغه به همیشه برابري. زما عزتمندو، که چېرې تاسو زه درته کومه طریقه وه او هغه طریقې باندې تاسو دا عمل وکړو، د دنیا یو کار هم داسې نه دی چې هغه به پوره نشي. د دنیا یو داسې مقصد نه دی چې هغه پوره نشي، چې څه دپاره هم ته وایي الله به کامیابوي او په ګارنټۍ سره انشاء الله تعالی. د 22 کالو دشمني وه او په خپل خاندان یو بل کې رانښتی و، یو نه 11 مړی کړو، بل نه 15 کړو، او دا وظیفه هغه یې وکړه، نو الله جل شانه دومره کامیاب کړل، دومره چې نن یو بل سره کاروبار کوي، یو بل نه جدا کېږي نه. ولې چې الله جل شانه هغه زړونه صفا کړل. او وظیفه استغفار ده. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. تاسو سره مې آیات شیر کو، وایي چې کوم انسان الله وایي استغفار وایي، او دا استغفار طریقه ده، ترتیب سره، بغیر ترتیبه نه. چې کوم انسان استغفار وایي، ټول نړومبې فایده دا ده چې الله به ګناهونه معاف کړي. دویمه فایده دا ده که چا نرینه اولاد نی، نرینه اولاد به الله ورکړي. درېیمه فایده دا ده که د چا په مال حال
کې کمی یا غریبي مفلسی سو سرینه او مالدارول ځان غواړي استغفار دی وای. بل دا د زما عزتمندو کو باران در مدینه ورېږي الله جل شانه به تاسو باندې باران راووری. او بل دا د زما عزتمندو پنځمه چې الله جل شانه به جنت کې نهرونه درکړي. هغه شپږو کې یو داو چې الله جل شانه به تاسو پریشانان ختم کړي. اوس پریشانی تاسو مالیم کې دی شي، جانیم کې دی شي، بدنیم کې دی شي، اولاد طرفنم کې دی شي، هر طرف نه کې دی شي. نو زما عزتمندو چې کوم څیز باندې پریشانی او استغفار وای نو الله جل شانه پریشانی به ختم کړي. شپږ برابر شو. دا فائدې دي کې د شپږ فائدې به الله تاسو لا درکړي. نو زما عزتمندو د ټول نه آسان د دې درې طریقې تاسو ته خیمه درو کې چې کم یو تاسو ته اساني غواړي. یو خدا د چې روزانه 2000 پیری استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وای. کدا د درځي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا وایا. کدا د درځي استغفر الله العظیم وایا. کدام نه درځي نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله خو بچی له ورځي 2000 پیری وایا. کچره ټیم نه بلابيږي دا خو تاسو کې ناسو سره پاسې دو سره او د کې دو سره روټي خوړي ارسه ټیم چی او هر حال هر صورت کې ویل شي. ها بل طریقه دار چې هر موز نه پس تو 1500 پیری استغفار وای. او درېمه طریقه دار زما عزتمندو کو د دنیا غټ نه غټ حاجتي او داسې حاجتي چې هغه ناممکناتو کې هغې لپاره بیا دا چله وکړه د استغفار. خو چله دا نه چې په سر باندې صادر رواړې ګوټ کې کښېني د شپې ځان تیاره کې باتي ګرباتي ولګې یا چې کم د ډیوای هغه شی نشته زما عزتمندو. دا چله دا شان ده چې ګرځېدو سره کار کولو سره روټۍ خوړلو کې هر څه ټیم دا چله ته کولی شي. او د چلې 3 سټیپونه دي. لومبی سټیپ دا دی چې تو لومبی 10 ورځو کې 10,000 پیری استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وای. یعنی روزانه چې 1000 پیری وای نو 10 ورځو کې 10,000 برابر شو. دویمه چله دا د زما عزتمندو دویم سټیپ د چلې دا دی چې 15 ورځو کې 35 ورځو کې 75,000 پیری وای. یعنی 15 ورځو کې 15,000 پیری وای. دا درازه زما په خیال 2000 او یو نیم سل دور راځي لکه 2142-43 راځي خو ته 2150 وایا 2150. بیا دریم سټیپ دار چې ته سلويخت ورځو کې 1,15,000 پیری وای 1,25,000 مرتبه 40 ورځو کې وای. نو هغه روزانه جوړیږي 3,200 قسمره لکه دور راځي. تاسو بیا کالکولیټر والی پاغي باندې اولی کوي 1,25,000 او بیا تقسیم کوي 40 باندې تاسو ته به نتیجه راشي. نو زما عزتمندو د دې بنوم نه وایي د دې لاجواب دی. د دې نه یو کار هم خطا نشي تللی نزینا تللی نشي. که 10 کاله ستا په رشته کې رکاوټ دی تاله رشته څوک نه درکوي دا ووایه خپله به کول راځي. که پیسې د سر نشته غریبي مفلسي چت په الله وشلی پیسې به چې کم دنو راولي. دا داسې یو لاجواب عمل دی چې دا تاسو وکئ نتیجه په خپلو سترګو صحیح کوي بس دا کافي ده. خو د دنیا هغه شپږو کې یو دا و چې الله جل شانو به ستاسو پریشانان ختم کړي. اوس پریشانی ستاسو مالیم کې دی شي، جانیم کې دی شي، بدنیم کې دی شي، اولاد طرفنم کې دی شي، هر طرف نه کې دی شي. نو زما عزتمندو چې کوم څیز باندې پریشانی او استغفار وای نو الله جل شانو پریشانی به ختمه کړي. شپږ برابر شو. د لوی الله پر مسپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.